أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. داوس بني اسرائیل ته خطاب ده او دا خطاب خاص ده. مخی یا ایو الناس اعبدوا ربکم آغا خطاب چې کوم و نو هغه عام انسانانو ته وس دا خاص قوم دی بنی اسرائیل دیو ته چې دنو خطاب دی 40 نمبر آیات دی او مناسبت یو دقه دی چې مخکې عام خطاب و وس خاص خطاب دی بل مناسبت د مخکې سره دا دی چې مخکې د آدم علیه السلام واقع ذکر شوله او آدم علیه السلام له الله تعالی خلافت ورکړو او دا خلافت را روانو بنی اسرائیل پورې او بیا الله تعالی د بنی اسرائیل نه دا واغستلو دی آخرنی امت ته چې دین ورکو نو دا دی ولی واغستلو دا په دې قران کې بیانېږي چې په دیو نا اهل شو نا اهلی په دیو کې رااله دا الله احکام چې دنو شاته وغورځوله نو الله تعالی ته دا مشری او دا خلافت واغستو او دی امت له چې دین ورکو او بل مناسبت دا چې مخکې مقدمه نو وس چې دنو مقصود ده وس مقصود چې دنو بیانې او په دې کې چې کوم احکام الله تعالی بیانېو دا یوازې ګوره بنی اسرائیل ته نه دي د قرآن طرز عمل دسی ده طرز د قرآن چې خطاب به یو چاته کوي خو اشاره په کې چې د بل چاته یو دلته خطاب بنی اسرائیل ته ده خدا بنی اسرائیل ته چې کوم احکام خبره کیږي نو دا ګوره مونږ تم کیږي په دې کې مؤمنانو له دویم دا د تنبیه ورکيو چې یو خو چې دنو داخله تاسو و پیژنئ تاسو دشمنان دي داخله کو او یو دادا چې د دیو نه عدم تاثر وانه خلی ګوره دیو تی کم کارونه کوي د دیو د مشابهت نه ګوره چې د ځان وساتيو زکه دیو په دی وجبان نه اهل شو دی الله تعالی د دیو نه خلافت اغسته دي نو که تاسو دا کارونه شروع کړل نو بیا وګوره الله تعالی تاسو نم چې دینو دغه خلافت واخلي بل په دې رکوع کې چې دینو دا اصطلاحي پروګرام دی الله تعالی اصلاح راولي او دیو ته چې دنو خطاب د چې خپل اصلاح وکړي او توبه وکړي په دې رکوع کې آتا اوامر دي او سلور چې دنو نواهی ذکر کړي آتا اوامر دادي چې اذکروا نعمتي الله تعالی امر کړی دی حکم یې کړی دی آتا حکمونه په دې کې بیانې الله تعالی حکم یې کړی دی چې اذکروا نعمتي دا یو واوفوا بعهدي دعا وإياي فارهبون درې وآمنوا بما انزلت سلور وإياي فاتقون پنځه واقيموا الصلاة شپږ وآتوا الزکات او ورکوا مع الراکعين دا اتا او چې وإياي فاتقون پکې یو ځل حساب نو بیا وسره بل دا حساب کې چې واستعينوا بالصبر والصلاة مدد غواړي په صبر سره او په مانځ سره او نواهی څه ته وایي چې الله تعالی وایي دا کار مه کوئ د دې نه چې دنو منع شئ نو هغه پکې څلور دي ولا تکونوا اول کافر اول انکار کوونکي اول کفر کوونکي مه جوړېږئ کفر مه کوئ ایمان راوړئ دویم ولا تشتروا بیااتي زما په آیاتونو پیسې مه اخلئ او دریم ولا تلبسوا الحق حق او باطل ګډ وډ کوي ما وتکتم الحق او حق چې دنو م پټوي دا سلور نواهی ذکر کی نو اس په دا شروع کو
دا خاص خطاب دی بنی اسرائیل ته او دی امت ته پکې الله تعالی هم اشاره کوي دا ډېر اوږد خطاب دی او موږ د بنی اسرائیل تاریخ ذکر کو چې دا مدینه ته څنګه راغلو نو چې کله بخت نصر په دې عراق او په دې فلسطین باندې چړای وکړه نو دا ډېر شي يهوديان او بنی اسرائیل پای کې قتل شو او سچ دین و تختیدل اخوا دې ملکونو ته چې دینو لاړه نو په دغه دور کې چې دینو دیو مدینه ته چې دینو هم رااله او مدینه کې د دیو دا درې ډلې وي بنو نذیر بنو قینقاع او بنو قریظه دا اوسېدلې اول دیو مدینه ته راغلو بیا دا غي نه پس اوس او خزرج چې دین د یمن نه د دوه قبیلې رااله نو دیو چې رااله نو په مدینه په خار کې چې دین د يهوديان اوسېدل نو دی اوس او خزرج د بنو غطفان سره چې دین معاهده وکړه مشرک قبیله وا نو هغه سره معاهده وکړه نو هغه دی وستل د يهوديان د مدینې نه وستل مضافات ته چې دین لاړه او مضافاتو کې چې دین دوه ډیر شو او بیا چې کله نبی له صلوات و سلام مدینه ته هجرت وکړو نو دیو په دې مضافاتو کې چې دین اوسېدل او د دیو سره معاهده وشولله میثاق مدینه په یو دستور چې دین هغه ولیکلی شو په مدینه کې پای کې ډېر نکات دي چې تاسو بچ دینو په مدینه باندې څوک حمله کوي نو په شریکه و چې دینو داغي حمله جواب کو د مدینه حفاظت پتا سوم کویو بل چې دینو تاسو خپل دغه کویو خپل مذهب مطابق چې دینو هغه سکوي خو پرچار چې دینو هغه بنه کویو ډېر نکات په دې کې نو بیا دیو چې دینو هغه خبري ونه منودلې معاهده چې دینو ما تکړه د مشرکین سره چې دینو ملاو شو مشرکین سره تعاون کولو په خندق چې دینو خندق غزوه کله وشولله نو بیا نبی له سلام چې مدینه ته راغی نو الله تعالی حکم داو چې اسلحه مک دیو لاړ شي بنو قریظه ته بنو قریظه باندې چې دینو حمله وکړو لاړ شي دینو پاغوي پسې او دغه شان دي کې بنو نذیر مخکي دیو د نبی له صلوات و سلام د قتل سازش جوړ کړو نبی له سلام یې راغوخته او په یو ځای کې چې دینو کې نهولې و چې دلته څه مسله ده او ته چې دینو زموږ دا فیصله وکړه او دیو چې دینو دیوال یخت لاندې نبی له سلام ناسو او دیو د مخکې نه سازش جوړ کړو چې دا دلته کې ناستو نه پاسو په یو غټ کمر راواچو استبه مړ کو جبريل راغی نبی له صلوات و سلام ته ویلا وای پاس ردی زګینا او نبی له سلام بیا دا غزنه پاسې دو نو بیا دا غینه پس بنو نذیر نو دا د مدینې نه چې دینو وشړلې شو او دغه شان د کې بنو قینقاع او بنو نذیر او بنو قریظه دام چې دینو وشړلې شو دیو لاړ چې دینو خیبر ته خیبر چې دینو یو 80 کیلومتره د مدینې نه بهر یو ځای دی الته چې دینو بیا اوسېدل او بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دیو سازشونه کوله مسلمانان بجدنو پټ پټ قتل کوله سازشي قوم نو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه خیبر نه چې دینو هم وشړله دا غنه چې دینو لاړه شام ته په شام کې اوسېدل او وسې دینو په دې فلسطین کې مسلمانانو ملک ته او په دې مسلمانانو په ملک چې دینو دیو قبضه اچیل اسرائیل يهوديان دا هغه خلک دي نو دا مذهبي خلکو نه دیو سره کتاب ور سره کتاب والو علماو نو الله تعالی دیو ته خطاب کوي چې تاسو د یعقوب علی السلام اولاد یو هغه څومره نیک انسانو د الله تعالی پیغمبرو او هغه عبد الله او د الله بندگی کوله نو تاسو د خپل پلار او نیکه عزت نه ساتئو د خپل پلار نیکه عزت چې دین هغه راټینګ کوي او راشي دا پیغمبر ومني دا کتاب ومني او توبه وباسي خو په دې کې ډېر لږ خلکو چې دینو ایمان راوړو ښا مدینه کې دا کم يهوديانو 15 شپږ کسانو په دې کې ایمان راوړل او نور دغه شانته کې دینو په کوپر کې په عینات کې هغه چې دینو پاتې شو نو الله تعالی دې ته خطاب کوي یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کړئ اذکروا معنا اشکروا
یاد کوي یعنی داسې یادول نه چې دا نعمتونه یاد کوي او ګردانې کوي د دې نعمتونو چې دنو شکر ادا کوي الله تعالی چې تاسو پلار نکونو کوم نعمتونه کړو نو دا داسې دي لکه په تاسو باندې چې دنو کړی دي د پلار نیکه نعمت نه ده دا په اولاد باندې ده کله چا د پلار سره چا خکړي نو هغه بچي چې دنو هغه خیال ساتي وای لکه د دې سړي خیال ساتيو په پلان کې وخت کې زموږ د پلار سره چې دنو خکړو نو په پلارانو چې کوم نعمتونه وشي نو دا په اولاد باندې نو په دې بنی اسرائیل باندې الله تعالی ډېر زیات انعامات کړو نو دیو ته وای اذکروا نعمتي التي یاد کړئ هغه نعمتونه چې الله تعالی وای چې ما پتا سو باندې کوم کړو الله چې پتا سو باندې کوم نعمتونه کړو هغه را یاد کړو را یاد کولو مطلب دا دی چې دا غي شکر ادا کړو او چې شکر څوک ادا کړي نو پای کې د بندګۍ صفت چې دنو پیدا کی اذکروا رایات کئ نعمتي نعمتنا التي اغا انعمت علیکم چې ما کړو پتا سو باندې واوفو پرکئ بعهدی وعده زما لوزن زما یو امر وشو په اذکروا باندې چې دغه نعمتونه رایات کړو او الله تعالی شکر چې دنو ادا کړو او دویم حکم داده چې واوفو بعهدی پرکئ وعده زما الله تعالی وای زما وعده چې ما تاسو رقم کړی دي هغه چې دنو هغه پوره کړو زب چې دنو خپل وعده پوره کما د الله تعالی وعده سره د الله تعالی احکام چې دنو پوره کول واوفو یعنی وفا وکيو بعهدی وعده زما او دا چې دنو دا په سوره مائده کې چې دنو دا ذکر شو دي سوره مائده چې راوړې نو الته دا نعمتونه الله تعالی چې دنو هغه ذکر کړل دا اذکروا نعمتي د دې تفسیر چې دنو دا دی وایس قال موسی کله چې ویل موسی علی السلام لقومي قوم خپلتا یا قومي قوم زما اذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمتونه د الله تعالی علیکم چې کړي دې پتا سو باندې هغه نعمتونه نسدي اس جعل فیکم انبیاء کله چې وګرځول پتا سو کې پیغمبران ډیر زیات پیغمبران په دیو کې راغلي دا غټ نعمت ده وجعلکم ملوکا او وګرځول پتا سو کې باچاهان واتاکم او درکړه ما اغست لم یؤت احد من العالمین چې په عالمینو کې بل چاته چې دین نو ورکړی شي دا نعمتونه چې دین رعایت کړو او دا کم چې دین واوفو بیاهدی پرکه احکام زما او پی بیاهدکم نزو پرکما د دې هغه بدل الله تعالی و چې دین زدر کما وعده سوا او د وعده بدله سره دا سوره مائده وګوره آیات نمبر 12 خجی ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا اغسطی و الله تعالی مضبوط وعده د بني اسرائیلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا او مقرر کړي او ګرځولي او په دیو کې 12 مشران وقال الله اني معكم الله تعالی وتویل یقینا دستاو سره یم لئن اقمتم الصلاه کتاسو پابندي وکړه د مانځه دا وس هغه احکام دي هغه وعده ده چې الله تعالی د دیو بني اسرائیل ناغستی او نمبر 1 په سو منځ قائمول واتیتم الزکات او ورم کو زکات وامنتو برسول او ایمان راوړی زما پر رسولانو باندې وازرتموه او عزت وکړي د دیو د پیغمبرانو امداد وکړي د دیو واخرجتم الله او قرض ورکړي الله تعالی ته قرضا حسنا قرض خیستا یعنی د الله د پر مال خرج کوی دا د دیو نه وعده غستلې شو وز د دې وعده بدله سره الله تعالی او جذب وعده پوره کما نو هغه دا لو کفرن عنکم سیئاتکم زبلرکم استاسو نستاسو گناهونه معافی برته وکم د گناهونو ولا ادخلنکم او داخل بکم تاسو جنات جنتونو ته تجری چې بهیږي من تحت الانهار لاندې داغینه نهرونه الله تعالی وعده دادا چې الله تعالی بدل جنت درکړي او د دیونه چې کوم وعده غستلې شو نو هغه دغه خبرې وي ښا واوفو بیاهدی پرکای احکام زما او پی بیاهدکم نزو پرکما هغه زو درکما هغه بدلو هغه جزاء
ستاسو د دې احکامو چې تاسو دا احکام پوره کړل نو الله تعالی وایي زه بدل جنت درکم یا دې معنی کوا پوره کوي فرایض پوره کوي نو الله تعالی وایي زه به د دې فرایضو بدله درکما ثوابونه به درکما یا دې وکا واوفوا بعهدي مضبوط پاتې شي په صراط مستقیم باندې نو او به بعهدکم نو زه به درکم د دې هغه ثوابونه او جزا او هغه بدله او یا دې کوم واوفوا بعهدي پوره کوي وعده او محمد صلی الله علیه وسلم ومنه ایمان پر راوړیو نو زه به د دې هغه بدله درکم چې جنت ته او په سورې اعراف کې راځي چې تاسو دا بدله ومنودله نو زه به ستاسو نه ستاسو بوجونه چې دی نو هغه سپک کما هغه احکام به چې دی نو تاسو ته آسان کما نو د دیونه چې دی نو دا لوزونه دا وعدې چې دی نو اخیستلی شوي نو په دې کې مونږ ته اشاره ده مونږ ته پکې هم اشاره ده چې د الله تعالی وعدې نه ده دا پوره کوي مونږ د الله تعالی سره په عالم ارواح کې چې دی نو وعده کړله الستو بربکم قالوا بلا آیا زستا رب نه یم نو زموږ د ټولو د روحونو ورته وویل چې الله تعالی پیدا کړو د سرو میګو په شکل کې الله تعالی پیدا کړو دا انسانان دا ټول آدم ته پیدا کړو نو دې ټولو وویله وای بلا ولې نه ته زموږ چې دی نو ربې نو دا کم ایمان دی کم د الله تعالی احکام دي دا د الله سره وعده ده په دې باندې د مرګ پورې چې دی نو قایم پاتې کېدل وعده او لوزونه چې دی نو نه ماتول او دویمه وعده هغه دي چې انسانان د یو بل سره کوي یو قوم د بل قوم سره کوي نو هغه وعده چې دی نو هغه هم پوره کوي ښا نام د مؤمن مسلمان صفت ده او د وعده په باره کې به الله تعالی چې دی نو تپوس کوي عهد نه ده دا مضبوط عهد ښا مضبوط عهد خجی او دریم خبره دریم حکم سره و ایایا پرهبون الله تعالی وی خاص زمانہ وایریږي په دې وعده په دې پوره کولو کې د بل چا نه مې ریږي الله تعالی وی زمانہ وایریږي پرهبون هغه یری ته وی چې پای کې چې دنو استراب او خوف پکې او پتقون هغه یری ته ویل کی چې پای کې چې دنو د بل چا نه یری چې دنو هغه نه یو استراب او خوف پکې نه یو و حفاظت پاږي کی یعنی دې مثال ده چې تا خپل دشمن ولیدو پتا پس را روان دی او ټوپک او ماشین راغسته او ته لاړې کور ته بزان پس دروازې چې دنو هر څه چې دنو بند کړل دې د تقوا وې دې د تاو ځان حفاظت وایو پدې کې استراب نه یو او خوف او ير په هغه کې چې یو انسان خپل دشمن ویني او هغه پس شاته را رواني د مخ کې رواني نو دې سړي سره يرم ور سره یو او دا سړي سخت پریشان مي سخت استراب پکې پدې کې نو الله تعالی وې په دې وعده په دې پوره کولو کې خاص زمانه چې دین وې رېږي د بل چا نه مې رېږي انسانانو خجی داغینه پس دریم حکم وآمنو بما انزلتو او ایمان راوړی په هغه څه باندې چې نازل کړی دی ما ان ست مراد د تفسیر قرطبی ابن کثیر وی قران مجید دیو ته چې دنو دا حکم دی چې په دې قران باندې چې دنو ایمان راوړي او کدیو په قران باندې ایمان راوړو نو دا پیغمبر باندې ایمان دی او که دا قران نه انکار وکړو نو د پیغمبر نه انکار وکړو او که پیغمبر باندې ایمان راوړو نو په قران باندې چې دنو ایمان راوړو او دسی کتاب دی چې تاسو د کتابونو چې دنو تصدیق کوي خاله تورات او د انجیل تاسو سره چې کوم کتاب در سره دی ځکه په دې قران کې چې کوم مسائل احکام نو هغه چې دنو په تورات کې هم حکم او زیات چې دنو پای کې چې دنو تبدیلی چې دنو راغله او نور چې دنو دا قران نه دی دا هغه کتاب چې دنو تصدیق کوي ګوره دا پیغمبر چې دوی دا خبرې کوي نو دا پیغمبر د کم ځای نه دا خبرې کوي دا د ځان نه چې دا خبرې نه کوي کنه دا د یعقوب علی السلام خبره چې ورته کوي او دا انعامات دا خبره چې ورته کوي نو دا واقع چې دنو حق پیغمبر دی دې ته دا خبره د کم ځای نه معلوم شي نو دې ته د الله د طرف نه چې دنو وਹੀ کیږي نو دا حق پیغمبر دی نو ایمان راوړی په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی ما ستې مراد د قران مجید په دې باندې ایمان راوړی او دغه کتاب د مصدق لما معکم چې تصدیق کوي تاسو د کتابونو
یعنی هغه و چې دام د الله د طرف نه حق کتابونه دي. ولا تکونو او مکه گئی اول کافرین اول انکار کوونکی به په دې قرآن سره، دې قرآن نه انکار مکوئ. یعنی اول پریغ تاسو ما جوړیږئ ځکه تاسو مولیان یو، تاسو چې دین علما یو او امیان خلق نه دی هغه مولیانو ته ګوري. او چې تاسو انکار وکئ نو د عام خلق نه دی امیان، نو د دیو هغه بوج به ګورې تاسو په سر باندې واچللی شي. که تاسو انکار وکړو د دیو هغه ګناه نه دی هغه به تاسو په سر لشي. نو تاسو اول ډله چې دین مه جوړیږئ د دې قرآن نه انکار کوونکي. تاسو اهل کتاب یو او په دې عربو کې خو نور خلک انپړو، د نور خلکو سره څه تعلیم نه و، خو د دې خلکو سره چې دنو تورات ورسره و، دا خلک عالمانو علماو. نو الله تعالی دیو ته وایي چې تاسو چې دنو اول انکار مه کېږئ، د دې پیغمبر ملګرتیا وکئ چې تاسو د دې سره ملګري شئ. نو دا نور خلک به شاته نه دي د امیان، هغه پخپله چې دنو ملګري شي چې ګوره هغه د علماو سره چې دنو ورسره دي. او که تاسو چې دنو انکار وکړو نو د امیان خو تاسو ته ګوري، نو بیا به چې دنو دا عام خلک چې دنو هغه په دیو پسې چې دنو روان شي. ولا تکونو مکه گئی اول کافرین به اول انکار کوونکی د قرآن نه. دا اوس هغه نهي د ښه چې الله تعالی ورته کوي. مخکې چې دنو امر پسته وشو اذکروا نعمتي واوفوا بعهدي وایاي فرهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. په دې څلورو خبرو باندې حکم وشو. اوس چې دنو نهي کوي چې د دې کارونه چې دنو بچ کوي. ولا تکونو تاسو مکه گئی اول کافرین اول انکار کوونکی په دې قرآن. ولا تشترو او ماخلی بیااتی پایتونو زما ثمنن قلیلا پیسې لګي. موصوف صفت دی ثمنن قلیلا، موصوف صفت دی. لفظی معنی دا ده چې ماخلی پایتونو زما پیسې لګي. دې یهودیانو به څنګه چل کولو؟ د دې آیات پس منظرو، د دې آیات بیک گراوند، ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا. دیو به چې دنو په تورات کې احکام چې دنو بدلوله، د الله تعالی حکمونه به چې دنو بدلوله د دنیا د پاره د پیسو د پاره. او چې څوک به غریب سړی و نو په هغې باندې به چې دنو تورات حد چې دنو جاري کولو. خو چې څوک به مالداره سړی و نو هغې له به چې دنو ایستله تورات کې حکم چې دنو د الله تعالی بدل کو. دا څومره غلط کار دی د الله تعالی حکم چې دنو بدلول. نو د الله تعالی د حکم په مقابله کې دا ټوله دنیا نه ده، دا ګوره ډېره معمولی ده. د الله تعالی د آیات په مقابله کې دا ټوله دنیا نه ده، دا ډېره کمه ده. ځکه دنیا ته چې دنو قلیل ویلی شوی دی. قل متاع الدنیا قلیل، دا ټوله دنیا نه ده، دا لږه ده. او نبی علیه صلات وسلام د دیو خوا یو ځل راغلی و، نو نبی علیه السلام ورته وویلله وایي ستاسو په دې تورات کې وایي د رجم سزا چې دی نو هغه شته دی. نو دی وویله چې د رجم سزا پکې نشته. نو زناکار سزا وکړي، زناکار زنا وکړي، د هغې چې دی نو سزا دا ده چې هغه به سنګساریږي یا به چې دی نو 100 کوړۍ والی کېږي. که شادي شده و جو سنګساریږي به، چې شادي شده نه و جو بیا به چې دی نو څه کېږي، بیا به 100 کوړۍ والی کېږي. نو نبی علیه صلات وسلام دیو وویل وایي نبی علیه السلام خو په تورات نه پوهېږي، دا خو امي دی. نو د دې نه چې دی نو دا خبره چې دی نو پټه کوي چې په دې کې د رجم آیات چې دی نو هغه نشته دی. نو دیو یو پوهه سړی چې دی نو هغه راوختلو په تورات باندې عالم و، نو هغې تورات شروع کو ویلو یې. نو چې په کوم ځای کې د رجم آیات راغی نو هغې سته پټ کو، په هغې باندې چې دی نو لاس کېښودو، وایي په دې کې نشته دی. نو عبدالله ابن سلام نه و، دا هم یهودي و. دا چې کله نبی علیه صلات وسلام مدینې ته راغی دی فورن ایمان راوړو، عالم و د توراتو. نو دی ورته وویله وایي ته دا لاس چې دی نو اوچت کا. نو چې لاس یې اوچت کو نو هلته چې دی نو د رجم آیات چې دی نو لیکلی شوی و چې په دیو په تورات کې چې دی نو هم د زناکار دپاره چې دی نو سزا موجود وه. خو دیو چې دی نو هغه احکام پټوله او هغې چې دی نو بدلوله. ټولو تفاسیرو لیکلي د دې آیات مطلب وایي دا دی چې یهودیانو چې دی نو دا کار کولو. او څوک یې چې وایي دغه سره لګیو د تعلیم په قرآن باندې چې دی نو څوک چا د تعلیم سبق کوي، د قرآن سبق ورته وایو، درس تدریس کوي، په هغې پیسې اخلي.
یا اذان وي یا امامتي کوي ټولو تفاسیر لیکلي د دې نه وایي د دې د دغه سره څه تعلق وایي نشته ده ابن کثیر وګوره معارف القرآن وګوره د دې آیات د لاندې ټولو لیکلي او چې خبره به کې بیا دا راشي نو دغلته بیا څه حکم دی نو دغلته چې دنه حکم دا دی امام شافعي وای امام مالک وای امام احمد وای امام ابو یوسف وای امام محمد وای چې تعلیم په قرآن باندې چې دنه پیسې اغستې شي کله چاته د پیسو ضرورت یو کله چاته د پیسو ضرورت وای نه یو اغستې شي ولی د دې د شخصیت سره څه تعلق نه ده د دې د شرع سره تعلق ده د شریعت سره ځکه چې څوک دا کار نه کوي بیا دا درسونه د هر څه چې دنو پاتې کیږي دوخ په لاس پتا پسیم دي دوخ په د جمعات په امام پسیم دي ته ځان نه پیسې ګټې ولې هغه بازار ته نشي تللی هغه ځان نه پیسې نشي ګټلی ته سعودي ته ځې ځان نه پیسې ګټې کور جوړې کاروبارونه کې ولې هغه نشي کولی په هغې پسې دا دو لاسونه دوه خپې نشته دی څه هغه هم کولی شي نو د دې تعلق وایي د شریعت سره دی ځکه وایي چې په دې باندې څوک پیسې نه اخلي نو بیا چې دی نو د شریعت او د دین دا درسونه نه دي دا چې دی نو پاتې کېږي دا پاتې کېږي د دې بیا څه اهمیت پاتې نه شي بیا به نه څوک وړو ته سبق وایو او امام ابو حنیفه پاتې شو هغه هم پکې ونه ویلو امام ابو حنیفه لیکلي او ویلې دي چې په دې باندې پیسې اخیستل چې دی نو ناجایز دي او ټیک نه دي وروستو بیا د امام ابو حنیفه نه وروستو د هغه خلک راغلی دی متاخرین هغې ته وایي او په دې مدرسو کې کتاب ویلی کېږي هغې ته هدایه وایي هدایه د فقه کتاب دی متاخرین وایو وایي امام ابو حنیفه چې دا کومه خبره په کوم وخت کې کړله نو په هغه ټیم کې چې دی نو د بیت المال نه امامانو ته مؤذنینو ته مدرسینو ته چې دی نو د حکومت نه پیسې ملاوېدلې نو په هغه ټیم کې اخیستل چې دی نو د عوامو نه بیا ناروا او ناجایز ده د حکومت نه چې ملاوېږي لکه اوس چې څنګه په سعودي کې د اوقافو نه چې دی نو ملاوېږي کور هم وله ورکوي ګاډی هم وله ورکوي او هر قسم سهولیات چې دی نو هغوی ته یي نو متاخرین وای دا جایز دی او اغستل په دې باندې ټیک دی هدایه لیکلې هدایه د مدرسو کتاب دی تعلیم په قرآن باندې پیسې اغستلو خو بیا به کې دا لیکلې چې څوک وس لکه ختمونه کوي ختم لاړ شي او طالبان راولي او پیسې ورکوي او یا څوک وایي چې زه به تاله ختم کوم او ماله به چې دی نو دومره پیسې راکې نو دا بیا ناجایز ده چې مخکې پیسې وتړي او چې زه به تاله په دې باندې قرآن ویم تاله به تراویح کوم تاله به ختم کوم تاله به چې دی نو وړو ته چې دی نو سبق ویم نو په دې باندې چې مخکې پیسې وتړي او چې هغې پیسې نه یې غوښتلې او د پیسو مطالبې نه یې کړي نو که بیا وله څوک ورکړي نو بیا خیر دی بیا وله څوک ورکړي نو بیا خیر دی او که څوک نه ورکوي جو بیا په جومات کې هغه څه ګوري ځان نه به چې دی نو کاروبار ونه نه کوي او چې ته پیسې دې نه اخلې نو د شپې به ډاکې اچوي څه پردي دوکانونه به وایي څه به کوي بیا نو دلته چې دا آیات راغلی ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا ولې یهودیانو ختمونه کوله څه او ختمونه نه دي کړي د دې آیات د دغه سره هېڅ تعلق نشته هېڅ تعلق یې نشته یهودیانو به ختمونه نه کوله نه امامتیانې کولې او نه چې دنه وړو ته سبقونه ویله خو یهودیانو دا کار کولو چې هغوی په تورات کې احکام بدلوله تحریف به کولو خلکو له به چې دنو پیسې اخیستلې او مسله به وله په تورات کې چې دنو بدل کړله نو دا غټ جرم دی ښه په دې باندې چې دنو پیسې ته اخلي نو د الله د حکم په مقابله کې دا ډېر غلط کار ته کوي او دا مطلب یې نه چې لږې اخله خیر دی خو لږې ما اخله خو ډېرې پې اخله دا مطلب یې نه دی دا لږې م پې اخیستل ټیک نه دی چې ته حکم بدلې او پټې او نه پې چې دی نو ډېرې اخلي چې حکم پټې او حکم چې دی نو بدلې صحیح شو په دې باندې پوه شوې که نه
نو ستا وړو ته چې کوم قاري صاحب سبق وایي هغې له پیسې ورکوه ښه هو ځکه د هغوی څه وکړي مدرسین چې دی نو هغه څه وایي په دې مدرسو کې نه دی په 6,000 او په 8,000 په 10,000 روپۍ باندې چې دی نو دا مدرسین سبقونه وایو او ته په خپله سوچ وکړه یاره په دې کې وړه وریجې او چیني او چای دا سبزیانې او دا هر څه کېږي ستا کور چې دی نو په 10,000 او په 8,000 روپۍ باندې چلیږي خو دې ته چې هغوی ناست دي نو بس نور د دنیا کار هم کولی شي خو بس دا نه چې ځان ته چې دی نو دا غوره کړی دی الله ولا په دغې لږو کې چې دی نو برکت اچوي و ایای پتقون او خاص زمانه ویریږئ یعنی په دې حکم بدلولو کې د بل چا نه مه یریږئ دا حکم چې تاسو بدلوئ د عوامو دپاره بدلوئ او ستاسو مفادات دي مفادات به چې دی نو ختم شي هغې ته به نقصان ور ورسېږي نو په دې کې د خلکو نه مه یریږئ الله تعالی وایي زمانه چې دی نو ویریږئ ولا تلبسوا الحق او مه ګډوډ کوئ حق بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق او مه پټوئ حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ بل کار چې دی نو بله نهي دا ده یوه نهي خو دا شوه چې ولا تکون اول کافرین اول انکار کوونکي مه جوړیږئ اول کفر کوونکي مه جوړیږئ دویم ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا او درېمه نهي چې دی نو هغه دا ده چې ولا تلبسوا الحق مه ګډوډ کوئ حقو عبدالله ابن عباس وایي د حق نه مراد تورات دی او د باطل نه مراد دیو چې د نبی علیه صلات وسلام کم صفتونه په تورات کې موندله هغه صفتونه به چې دی نو پټوله دیوله به چې یو عامي سړی راغی دی یهودي عالمانو له چې هلکه هغه سړی خو د پیغمبرۍ دعوه کوي ستاسو د دې په باره کې څه خیال دی تاسو عالمان یې پوهیږئ نو دیو به د عام سړي نه دی عام سړي نه بالکل دا حق چې دی نو هغه پټ کو ورته ویې بېله چې په تورات باندې به څوک نه پوهېده وایي د دې ذکر په دې تورات کې د دې پیغمبر ذکر نشته دی او چې پوهه کس به ول راغی څه نه څه علم به ورسره و نو هغې نه خو به چې دی نو مسله نه شو پټولی نو هغې سره به چې دی نو بیا دا خبره به تاو راتاو کړله اخوا دې خوا به کړله وایي دا صفتونه چې بیان شو دي دا د دې په باره کې نه دي ویو وایي د دې مطلب چې دی نو دا نه دی د دې مطلب چې دی نو دا دی مطلب به چې دی نو بدل کو نو ولا تلبسوا الحق مه ګډوډ کوئ حق بالباطل د باطل سره حق چې دی نو قرآن دی پیغمبر دی نو د دې سره چې دی نو باطل مسلې چې دی نو هغه مه ګډوډ کوئ وتکتموا الحق او مه پټوئ حق لره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ عالمان یې او په دې باندې تاسو پوهیږئ چې دا موږ چې دی نو حق پټو نو دا د بني اسرائیلو هغه خرابۍ دي چې الله تعالی یې موږ ته چې دی نو بیانوي دیو په ځان باندې د علم او د مولیانو څادرې او جامې چې دی نو راچلوي نو الله تعالی به دا څادرې او دا جامې به دی نو اوچتوي تا ته به چې دی نو درښیو چې دا خلک چې دی نو هغه وپېژنه ښه جي بس ده یا بنی اسرائیل یا اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا رایات کئ نعمتي التي نعمتون زما اغا انعمت علیکم چې ما کړو پتا سو باندې رایات کئ نعمتون زما اغا چې انعام کړو ما پتا سو باندې واوفوا بعهدی پرواله وکئ په لوزونو زما یعنی وفا وکئ په احکام زما دا پیغمبرو منئ دا کتابو منئ زما احکام منئ اوفی بعهدکم زب پورا کما لو استاسو یعنی زب خپل وعده چې دنو پورا کم استاسو سره چې دنو ما کړله و ایای فرحبون خاص زمانه ویریږئ په احکامو منلو سره خاص زمانه ویریږئ و آمنو ایمان راوړئ بما په کتاب باندې انزلتو چې نازل کړی دی ما مصدقا چې هغه تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې ستاسو سره دي ولا تکونو تاسو مه کیږئ اول کافرین اول انکار کوونکي په دې قرآن باندې ولا تشترو ما اخلئ بآیاتي په آیتونو زما ثمنا قلیلا پیسې لګي نو په دې کې چې دی نو دا اشاره هم شوه چې په دې وخت کې څوک د قرآن احکام پټیو نو هغه پکې هم داخل دی چې د خلکو د وجې نه مسله چې دی نو هغه نشي کولی مولي صاحب چې علم دی حاصل کو نو اوس په تا باندې لازم ده چې دا علم او دا حق چې دی نو خلکو ته ورسوي او خلکو ته بیان کړي
او ځینې شته جماعتونه پای کې چې دین تر سود مسله چې دین نشي بیانوله د سود مسله باندې چې دین بیا خلکو لقار ورزي او جګړه رسکيو بیا تا په جماعت کې چې دین نه پریدي نو چې څوک نه بیانوي نو هغه بچ دین حق پټي ښا او په عالمانو کې مشته او په عام خلکو کې به هم خلک پیسې به اخلي حق خبره بچ دین چاته نشي کوله څوک به غلط کار کوي نو مخکې بچ دین دې مشر لا پیسې ورکړي چې زه دا کار کوم چې ماته سبا لچې دین هغه بیا سن وایو نو دام پکې چې دین داخل لخوا چې د غلط کار چې دین هغه باندې خلک پیسې واخلي او هغه بیا سبا څوک چې غلط کار کوي هغه ته څوک خبره بیا نشي کوله نو دغه پکې داخل دی د رشوت واغستلو په دی باندې او هغه مولا پکې هم داخل دی چې دا خلکو د وجې نه چې دین حق نشي ویلې او حق خبره چې دین هغه پټيو نو ولا تشترو ماخلی بیااتی پایتونو زما باندې سمنن قلیلا پیسې لګي ویا یفتقون خاص زمانه وی ریږي ولا تلبسوا الحق او مګډوډ کوي حق بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او حال دا د تاسو په دې باندې پويږي چې دا موږ حق پټو